ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اوس دې آیات مبارکه کې الله رب العزت فرمای ويوم يحشرهم په هغه ورځ باندې چې الله براجمه کې دی لره وما هغه څه لره یعبدون چې دی بندگی کوي من دون الله ما سوا د الله رب العزت. فیقولو نو الله رب العزت ورته فرمای انتم اضللتم عبادی آیا تاسو زما بندگان گمراه کړو د چا چې عبادت شوی دی نو الله ورته وایي چې تاسو زما بندگان گمراه کړو. هؤلاء دغه بندگان ام هم ضلوا السبیل یا دی په خپله گمراه شوي تاسو گمراه کړو دا په خپله گمراه شوي. دوی ورته وایي جواب کې قالو به وایي دي سبحانک خدایا پاکی د تعالی را ما کانه ینبغي څه مناسب دی لنا زمونږ دپاره یا څه حیثیت دی زمونږ ان نتخذه چې مونږ ونیسو من دونک په مقابله د ستا کې من اولیاء دوستان ولکن متعتهم لیکن دومره خبره ده متعتهم چې تا عیش ورکړی فایده دې ورکړې وه دوی لره و آباءهم او پلار نیکونو د دوی لره حتی تر دې پورې چې دوی تر دې پورې نسو ذکره چې دی ذکر هیر کو ستا بندگی هیر کړه قرآن هیر کو محبوب علیه السلام هیر کو. صحیح شو. وکانو قوما بورا او داو قوم تبا کیدونکي دا سو قوم تبا کیدونکي. نو ګوره دې ته به الله رب العزت وایي عیسی علیه السلام سو یا چې دی دا نور پیغمبران شو دې ته به وایي چې بهی تاسو دې ته ویلو چې زمونږ بندګي وکړئ تاسو دې ته ویلو چې زمونږ بندګي وکړئ تاسو ورته ویلو چې مونږ ته سر ښکته کې تاسو ورته ویلو چې زمونږ ته سجده ولګوئ. عیسی علیه السلام ته به الله وایي تاسو ورته ویلو چې زمونږ بندګي وکړئ مونږ ته ښکته شئ مونږ ته دا وکړئ زمونږ عبادت وکړئ نو هغه ورله وایي هغې به ورته وایي چې نه خدایه پاکه زمونږ څه حیثیت دی زمونږ په لاستا و چې مونږ له کمیشن کم پروګرام راکړو مونږ هغه رسولی دی متعتهم و آباهم حتی نسو ذکر قوما بورا. تا خو دي له عیش ورکړه فایده دې ورکړه د دنیا خوبصورتي دې ورکړه د دنیا ښکلا دې ورکړه د دنیا ژوند دې ورکړه زندګي دې ورکړه آرام دې ورکړه چین دې ورکړه سکون دې ورکړه چې ورکړه دې د هغې په جواب کې شکر ونه باسه ناشکري وکړه وکنتم قوما بورا او قوم تباه شوی دی ده او دا قوم وکانو قوما بورا او دا قوم تباه کړی شوي تباه کیدونکي. اوس الله رب العزت به هغې ته وایي فقد کذبوکم بس یقینا تکذیب وکړو ستاسو یقینا الله ورته وایي فقد کذبوکم بس یقینا تکذیب وکړو ستاسو بما په سبب د هغې تقولونه چې تاسو به ویل دې کافرانو ته به وایي دې چا چې بندګي کوله کاکاګانو ورته وایي تاسو به څه کول تاسو به بندګي د دې کولای هو تاسو دروغجن وګڼئ هغې وایي چې نه مونږ ورته نه دی ویلي چې زمونږ بندګي وکړه نو اوس ورته په نتیجه معلومه شي از مکافاتې عمل غافل مشو گندم از گندم وجو از جو هلکه چې غنم کرې نو غنم برې وي ته چې په ازار د چا راضي مشي رحمانه نو خبره داسې ده چې سم کړي دي د هغې نتیجه اوس وولې هغه څه شي ده فما تستطيعون صرفا بس تاسو طاقت نه لرئ د اړولو د عذاب نشئ بندولی د الله عذاب به استادو ته متوجي الله هم دې بچ کړي او ولا نصره او تاسو طاقت د امداد هم نه لرئ چې څوک تاسو سره څه وکړي امداد وکړي ومن یظلم منکم او هغه څوک چې ظلم وکړي د ستاسو نه څه وکړي ظلم وکړي ستاسو نه نذقه نو موږ به وسکو د لره عذابا کبیره عذاب ډېر لوی الله ډېر لوی عذاب به ورکړي چې الله ورته لوی عذاب وایي نو ان بطش ربک لشدید نو خبره دا ده او ظلم څه شی دی لقمان حکیم خپل زوی ته وایي ان الشرک لظلم عظیم یقینا دا شرک چې دی دا یو ډېر لوی ظلم دی الله وایي ویوم یحشرهم او په هغه ورځ کې چې راجمع به کړي الله دوی لره وما او هغه څه لره یعبدون چې دوی بندګي کوي دوی ورته ټیټ پاس کېږي من دون الله ما سوا د الله تعالی نه
فیقولون بس وبوای دی اانتم اضللتم آیا تاسو گمراه کړی دي وبوای ورته الله تعالی آیا تاسو گمراه کړی دي عبادی بندگانو زما لرا هاولای دغه کاکاګان دغه بندگان ام هم ضلوا السبیل یا دا پخپل گمراه شوي د سمې لارې نه قالون وبوای ورته دی سبحانک پاکی د خدای تعالی را ما کان ینبغي لنا حیثیت زمونږ دپاره څه زمونږ څه حیثیت زمونږ دپاره څه مناسب ان نتخذا چې موږ نیسلی وي من دونک ما سوا د ستا نه من اولیاء دوستان موږ خو ستا نه علاوه بل چا سره ملګرتیا نه ده کړې دوستي مو نه ده کړې نو لا پاتې دا کیسې شوې ولکن متعتهم لیکن تا فایده ورکړې وه دوی لره عیش ورکړو دوی لره ارام دې ورکړو دوی لره و آباهم پلرونو نیکونو د دوی لره حتی تر دې پورې نسو ذکره چې دې ایر که ذکر لره وکانو ودي قوما بورا قوم تباه کړی شوي فقد کذبوکم بس یقینا تا تکذیب بس ای الله به ورته ووایي دي ته ای وهو دا قوم تباه کېدونکي وکانو قوما بورا وهو دا قوم تباه کېدونکي ای فقد کذبوکم الله به ورته ووایي یقینا تکذیب وکړئ ستاسو بما پته سبب دا تقولونه چې تاسو به ویل ای مشرکانو فما تستطيعون بس تاسو طاقت نه لرئ سرپند اړولو د عذاب د بندولو د عذاب ولا نصر نه د امداد ومن یظلم منکم ها څوک چې څه شي شو چا ظلم وکړه ستاسو نه نذیقو موږ به وسږو دوی لره عذابا کبیرا عذاب لوی الله نو ساتي الله وسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمای او د اعتراض د پکول دي یو اعتراض کو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا څنګه پیغمبر دي خوراکم کو اسکاګم کو بازار کې بل الله ورته وای صرف دې نه دي عیسی علیه السلام هم خوراکم کو اسکاګ پم کو ګرځي دبم په بازار کې هر یو شی کو نو دا تاسو ولې اعتراض صرف د دوړ جهانونو په سردار شاه پیغمبر محبوب کبریا خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا اعتراض ولیکوي ها هغه عظیم شخصیت دی خدای یې مګاڼه بېشکه چې بنده د نور یو کل واړه صفات دي پر اختیار نو هغه اعتراض ته ختموي ها الله وایي وما ارسلنا من ندی اعتراض دی وی چې دیم خوراک دی الله ورته مخکې پیغمبرانو خوراک ورته دیم ګرځي بای الله ورته مخکې ګرځي وما ارسلنا من ندی علی قبل کماستان من المرسلین د پیغمبرانو لا الا مگر انهم یقینا دوی لا یاکلون الطعام خوراک به کو ای بخوالو طعام نه راي کوم طعام خوړل دا څنګه خبره ده چې په خوراک نه کو ويمشون تلل با فی الاسواق بس کی او بازارونو کې وجعلنا من غرزولو بعضکم زنستاس غرزولی دی بعضکم زنستاس لبعض د زنو د بارا فتنه ازمیه بعضم د بعض لپاره امتحان غرزولو ها صحیح نو دی به خوراکم کو تو عام بهم خوړو او ګرځېدم په بازارونو کې کاروبارونه وغیره کړي دي په خپل وخت باندې ویا وجعلنا بعضکم من غرزولو زنستاس لبعض د زنو د بارا فتنه ازمیه امتحان الله وی اتصبرون آیا تاسو صبر نه کوئ دا خو امتحانات دي کله به سخت راځي کله به راحت راځي کله به تکلیف وي کله به آسانتیا وي یہ دنیا رنج و عالم کا غلط انداز کرتی ہے کسی پر کیا گزرتی ہے خدا ہی خوب جانتا ہے نو خبره داسې ده لکه د خلک خو به څه وایي ته به کله به د شکل سمې خلک وایي چې لکه ډېر خوشحاله دي کله به جامې به د یو څه بل څه خلک وایي چې لکه جوړ سم خبرې نه دا خو دننه بیا د زړه معامله ده دا خو دننه پروګرام دی نو خبره دا ده الله وایي اتصبرون آیا تاسو صبر نه کوئ حالات به در باندې سخت راځي داسې حالات به راځي پیغمبرانو دومره سخت حالات راغلي دي د هغوی په صحابو باندې په وخت سره قرآن پاک وایي چې هغوی به وي اتصبرو هغوی به وي متا نصر الله خدایه دا امداد به لا کله وي دا امداد به دا کله وي نو الله به ورته الا ان نصر الله قریب نو خبره ده الله وی اتصبرون تاسو صبر نه کوئ صبر وکئ وکانا ربک بصیرا او یقینا رب ستاسو شي دا لیدونکی دی ستا رب دا لیدونکی دی دا هر څه ویني ستا غم ویني د بل غم ویني نو الله رب العزت دې پوهه سمجھ را نصیب کړي الحمدلله